بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام بر محمد وآل محمد سلام اربعین امام حسین علیه السلام ریسته و به مستگار ټیم زړه خلاص نه دعا کو خدایا لکه څنګه دالته یو ځای جامع شوي یو کالا دا ورځ مو ته حسین و بین الحرمین کې خدای نصیب کړي خدای د زهرا زوی حسین مو چې تو ما وکړي ورځې قیامت ما حسین سره محشور وګرځوي حسین له خاطر د ساری قوم جمله مشکلات آسان وګرځوي څو جملې د حسین علیه السلام حوالې سره ذکر کوم ستړیا شوي وو متلونه ما واورېدل خو صرف داسې یوه براخه امام حسین سره وشي شاعر یای مولا حسین شان کے نماز عشق کی تفسیر بن گیا تیرا غم نماز عشق کی تفسیر بن گیا تیرا غم کبھی فغاں کبھی سجدہ کبھی دعا تیرا غم سردے کے دو جہان کی حکومت خرید لی مہنگا پڑا یزید کو سودا حسین کا عشق میں کیا بچائی ہے عشق میں کیا لٹائی ہے آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر پیاسا حسین کو کہوں اتنا بے ادب نہیں پیاسا حسین کو کہوں اتنا بے ادب نہیں لم سے لب حسین کو ترسا ہے آب ریت پر یقینا لو افتخار د موت او ستا زنه د حسین په نامې راټول شوي وو زه زیات وخت نه خلم دی کې یوه جمله تاسو خدمت کې عرض کوم دا د شپږم امام دی خو دعا شکل کې راغلی دی خو دغې دعا نه مخکې یو پیغام د 40 پیغام څخه ضروري دی تاسو ذکر کوم ویلی که دا پیغام نشو ذکر کدای شي چې زه به ذات خود امام حسین سره مجرم شم هغه پیغام چه ده زیارت 40 جمله ده وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك عن الجهاله وحيرة الضلاله چونکه تاسو اوس زیارت 40 بل وستلې وي خدای ټولونه قبول کړي مولا حسن عسکری ای صدا د شیاو نخ کته مولا حسین په باره کې مدسی ایو زیارت 40 کې څه تو وینا ویر کړله تو دا عظیمه قربانی ویر کړله تو حتی د خویاندو هغه بازار باندې قدم کې خلله یزید دربار آغایت او قبول کړه چې د پاره لیستنغز عبادک عن الجهاله دې د پاره چې د بندگان جهالت نه رو بسه او دویم گمراهی نه رو بسه د حسین فکر ویژن و د تحریک بنیاد ده نن ما تاسو ارسوی حسین سره بیعت وکړو دغه خبرې باندې څه نن ورځې نه بعد ایمو تحریک د ایمو انقلاب هغه به جهالت خلاف وي د ایمو هر قدم به گمراهی خلاف وي د ایمو هر آواز به د گمراه کوونکي خلاف وي مو بخپله هم غواړو چې هدایت طرف ته لاړ شو و هم به د هغو کسانو لیاره بندوو چې هغه نوره ګمراه کوي هغه یې دین لباس کې ویلی نه وي هغه د دغې زمانې یزید 61 هجرې والا هغه حسین شرمنده کړل او ورمنې زینب خطبو مو پکار دی 1444 هجرې یزید ویا پیژندو او شرمنده یا کو هغه هر هغه کس کېدلی شي چې هغه دین سے مسخرې وایي هغه واجباتو سے مسخرې وایي هغه د خدای حرام حلال کوي هغه د پروردگار عظیم عبادت المنسته سپک نصیر کوي خو هغه منبر باندې وي خو هغه جمع کې وي ما و تاسو حسین سره بیعت دی چې نن ورځې نه بعد به د دین دفاع د المنزه دفاع
د واجباتو دفاع دا به موت اوسې آخري سلیوي پورې کوو. دغې لارې کې که موږ ته تهمتونه وي که سیاړې وي ابو موت اوسې برداشت کوو. ویلې موت اوسې وینه د حسین ویني نه زوروره نه دی. دا ډېره مهمت دی. نن یو پیغام در کوم چونکې د ورځې پیغام همدغه دی چې دا یو پړه لیکه قوم یو تاسو بچیو ته کوشش وکوئ چې هغوی لاس نه کلام ونیسي، کتاب هغوی لاس نه ونیسي، علم سره اشنا کوئ. نن د کلي کې هغو کسانو ته لیک منخیل ځمکه اور وګرځوئ چې هغه دلته نشې خرڅوي، هغوی ته د ځمکه اور کوئ، جهنم یې ورته جوړه کوئ چې هغه یې تا ځوان نه یې تا بچي نه کلام خلی هغه ته عایش ورکوي، هغه ته چارس ورکوي. و دغو خبرو باندې به نه تاسې نارې شته نه به تاسو آواز شته. نعره تکبیر، نعره تکبیر، نعره رسالت، نعره رسالت، نعره حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، نعره حیدری. دا دی دغې زمانې یزید دی چې هغه بچیو کې نشې ویسوي. خدای دې ذلیل کا که چیرې د هدایت قابل نه وي پروردګار د ځمکه تونه خدای بچا وکړه چې تا ټوله روزي هغه نشې خرڅولی کېدی، بل روزګار ویلې نه کوي چې دا بچي دی بیا یې نه میندو دي، دی نه مذهب دي، دی بیا یې نه ناموس دي، دی بیا غیرت دي. د خلک دا بیا هره ګناه کولی شي. بس د معلم ورځې پیغام دی که دا موږ سینا ویو خو سینې سره سره که داسې ملونانو خلاف موږ خاموشي اختیار کړله بیا ورمنه زینب ګرمه نه دی چې هغه کوفې والا ته وایي فلا رکعت الدمعه تاسې ژړو کراره مشه دا بېغیرته ژړه دی، ژړا وکړه غیرت سره وکړه چې تا کې تحریک پیدا وکړي، که تحریک پیدا وکړي چې داسې ظالمانو ته وایه چې ولې ملعونه دا کار کوي. که کومې ادارې سره وابسته وي هغو ادارو ته یې مو دا آواز دی چې د قوم نه رحم وکړه، بله طرفه روزي شته، بزنس وکړه، تجارت وکړه، خو دغه مظلوم قوم سره دا ظلم مه کوه، دغه کلام مه خله. بس دی دوستانو